مثالونه اوس بیانوي او د چا دپاره چې هغه انفاق کوونکي دي. خو دوه مثالونه به د هغې چا بیان کړي چې هغه انفاق فی سبیل الله کوي، منفقین فی سبیل الله دي. او دوه مثال به د هغه چا بیان کړي چې هغه منفقین فی غیر سبیل الله، د الله په لار کې نه بلکې به بل څه کوي. او د هغې سره سره به د انفاق شرایط بیان کړي چې انفاق سړی کله کوي نو کم کم شرطونه پکې پکار دي. اول نمبر مثال د هغې چا دی چې دا انفاق د الله په لار کې کوي او په اخلاص باندې کوي. د هغې مثال الله بیان کړی دی چې چا کې اخلاص دی نو که لږو نه لږ مال یې ورکړو نو الله به وله ثواب زیات کړي. مثال کې دانه ذکر کړی دا یو دانه یو سړی په ځمکه کې نه لګي د هغې اوبه خرڅوي وکړي د هغې خصمانه وکړي نو هغه د ځان سره وږي راوخېجوي او په یو وږي کې 100 دانې. دغه شانې یو سړی په اخلاص 1 روپۍ ورکړي نو الله رب العالمین له په 100 باندې بدل کړي. دا د اخلاص پیدا ده. لہذا هر عمل کې اخلاص پکار دی او خاص کر په انفاق فی سبیل الله کې چې من اذان سړی پاک. مثل الذین مثال د صدقو دغه کسانو یا مثال دغه کسانو ينفقون اموالهم چې خرج کوي خپل مالونه فی سبیل الله د الله په لار کې کمثل حبة په شانت د یوې دانې دی انبتت چې را زرغون کې د ځان سره 7 سنابل ووږي فی کل سنبلة په هر یو وږي کې 100 حبة 100 دانې وي. د دې مثال په خارج کې وجود ضروری نه دی چې څوک موږ ته وایي چېرې دا ښودل غواړي چې آیا داسې دانه شته چې وږي راخېجولي او په هر یو وږي کې 100 دانې وي. دا څه ضروري نه دی چې خامخا دې دا موږ پیدا کړو. البته 200 دانې نه بلکې د 0 نه زیاتې دانې هم کېدی شي. د هایبریډ چې کوم جوار دي دا 3 4 وږي خو موږ په خپله باندې تاسو لیدلی وایي 4 وږي او 15 وږي کوي او په یو وږي کې 100 دانې نه په یو وږي کې کله کله 600 دانې یو وږی کله کله زرګونو ته رسیږي. والله الله تعالی یضاعف ثواب زیاتوي لمن دغه چا دپاره یشاء چې وغواړي. الله اضافه کوي په ثواب کې دغه چا دپاره چې وغواړي. والله الله تعالی واسع پراخ رحمت والا دی علیم پوهه دی. فی کل سنبلة په هر وږي کې 100 حبة 100 دانې وي 1 روپۍ په 100 باندې بدل شوله. اوس دا الذین بدل د مخکې الذین نه دی. الذین دا خلق دی ينفقون اموالهم دا ولې دا یو په سله بدلیږي وای دا خلق مالونه خپل خرج کوي فی سبیل الله په لار کې او ثم بیا لا یتبعون نور پسې کوي ما انفقوا په خیرات پسې چې کمې لګولې دی خرج کړی دی من نسبات الاولاد نه تکلیف. دا به کې شرطونه شو چې یو روپۍ په 100 بدلیږي شرط پکې دا دی چې من عذاب پکې نه وي. من نسباتلو ته وایي آزاد تکلیف ته وایي. تکلیف څه دی؟ تکلیف یادا دی چې ته ول پیسې ورکې او بیا خلکو ته یادې چې اره پلان مې پیسې ورکړي د هغه عزت دې نه پس خرابېږي په دې باندې. دا مزه ده. دویم دا دی چې د هغې چا خواته یادې چې په هغې خفه کېږي کله کله وایي زکات د نالم خو چاته به وی نه ته خلکو ته ووایي. دا مزه ده. او دا هم ازې ده چې تاله خدمتونه کوي بیا په دې وجه باندې زکات ورکوي ترېشل دله کوي په دې وجه زکات ورکوي چې بیا دې چېرته خیرات نو چې بیا ولاړې دیګونو ته ولاړي. دا تکلیف دی. من اوازا دې نه پاکول نو شرطونه ولا بیانوي. منن باطل یو شرط ولا اذنا او نه تکلیف او دعا لهم د دوی د پاره ازا ضرر ته نه ضرر لهم د دوی د پاره اجرهم اجر د دوی د عند ربهم د دې رب سره ولا خوف علیهم نه ويروي په دی باندې ولا هم يحزنون بدی غم جنوي. قول معروف مغفرة خير من صدقة يتبعها هذا. کله کله سوال لازم چې استا سره پیسې نه او ستانه سوالګری خامه غواړي هلته بس کې نو قول معروف مناسب وینا و مغفرة او بخنا خیر ډیره غوره ده من صدقه دغه خیرات نه یتبعها چې ورپسې شي باغې پسې اذن ضرر. قول معروف و مغفرة مناسب وینا او نیک وینا څه ته وایي؟ مناسب وینا دا ده مناسب وینا چې کله ستانه سوالګری څه غواړي او دا سائل تشدد نه کوي تشدد نه کوي کنه لکه څوک راغی مال راکړه ته ویره نشته را سره. دا مناسب وینا ده. ماتې نشته نن سبا مې زکات نه ایستلی. دا مناسب وینا ده. مغفرتون په کوم ځای کې چې کله سائل تشدد کوي سائل کله کله ونخلي چې مال راکې به زه راغلی ما او اوس به خامخا راکې په دې معنا تاریخ یې 2005 کې چارو د دې جمعیت البرویه یو اجتماع عام شي وړ لوی په اسلام آباد کې تقریبا 2003 یا 4 هغه اجتماع تاریخ د جمعیت کې یو ځل شوی دا بیا دې غټ اجتماع ونه شوله. اخی متحده مجلس عمل جوړ دا مشران راغلي ورله مونږ ته د مردان دا اسپت دا کم دغه چې دی بینک روډ
په دې باندې موږ ته ویلو تاسو چنده وکړئ هر دکاندار له ورځي او دا به دعوت مي او دا به چنده مي مازیګر ټیم باندې موږ لاړو زموږ سره د کمرټالي مولانا دی امداد الله صاحب په دې رباط کې مدرسه کې استاد دی نو ازمن سره د ګروپ کې د پاکستان چوک کې موږ چنده کول نو په دې چنده کې موږ یو گاڑی والا لورل نو هغه یو روپے راوغستله یو روپے چې یو روپے راکړ نو مولانا صاحب ورته راوښل سوال د حکومت والی یو روپے راکې ولې سوال نه کنه سکه سوال نه ایسو پیسې غواړي نه چنده د حکومت یانت نه غواړم ون خطر په زور ته بیا اخلاص نو کله کله سائل تشدد کوي نو الته بسکه الته بیا مغفرتون گزاره وکي بخنه وکي بیا یو منګه دا وي کنه معاف کا دا معاف کا خو په قول معروف کې راځي مغفرتون بخنه ته نه و چې ما معاف کا یار معاف کا مغفرتون دا معنا ده چې هغه پتا وسین خطر ته بیا هم خان دی لکه نشته خیر دی ته سونه وچر ما ته ځان ته ګوره غټ سنډه راغلی یو ته مانه پیسې واړ خپل کار کو زمړه ما په خپل ځان خلیت وکړی دي نو قول معروف دا شو چې ته مناسب خبرو کې چې معاف کا او مغفرتون دا مطلب دی چې تشدد کین ورته وای چره بس خیر دی یار نشته بیا براشي خان دا ورته دا قول معروف نو قول معروف د مطالبه په دوران کې دی او مغفرت د مبالغه په دوران کې قول معروف عند المطالبه او مغفرت عند المبالغه د معنا شو بعض علماء دا معنا کړل قول معروف دې ته ویل کېږي چې وعده وسو کې جزلال شو چې کلمې زکات وستو بیا راشه کال راشه بل میاش کې راشه روزه کې راشه او مغفرتون دا ده مغفرتون چې وی بخل مطلب دا د رسائل حل پټ کا چاته ونه وچاره د مې در پیسې ورکړلې او کدا سيزونه پکې وي نو بیا د خیرات اس پایده نشتا خیرون ډیر غوړه دی من صدقاتین د خیرات نه یتبوها چې روان شي په دې خیرات پسې اذن zarar جسم یې ورټینو کوي پیسې ورکینسو حدیث کرازی للسائل حق ولو جاء على فرس سائل کا پاس باندې سور راغی گاڑی وسره دی وها قشت ورکې ورله والله الله تعالی غنی بحاجت له حلیم و صابر دی یا ایها الذين امنوا اے مسلمانانو لا تبطلوا صدقاتکم مباطل خپل خیراتنا بالمن والاذى فمن عذابانه مخکې دو شرطونه ویل وصل کدا کوي نو دا بربادیږي وصل الله تعالی مثال بیانای کلذي د دې دا مثال د مخکې مثال د هغه چاو چې انفاق په سبیل الله اوس مثال د هغه چا چې ان منفق په غیر سبیل الله دی هغه څوک دی چې مال ورکوي او په دې کې ریام کوي ریاکار دی نو د ریاکار سړی صدقې نه قبليږي دویم نمبر د کافر صدقې نه قبليږي لا يؤمن بالله واليوم الاخر زمنګ دی وطنون تر بار ملکونو انجوګان څومره پیسې را لګي دا نه قبليږي نو کلذي دا غچا پشانې مکیږي ينفقو چې لګي مال خپل رعاء الناس خلقو د خودو د پاره لاجل رعاء الناس خلقو د خودلو د پاره ولا يؤمن بالله ایمان په الله نه راوړي واليوم الاخر په اخر ورځ باندې ایمان نه راوړي نو فمثله مثال د کمثل صفوان په شانته د مثال د لوی کانی ده صفوان حجر املس خویا کانی لوی کانی املس علیه چې په دې کانی باندې ترابن خاور پرتوي فاسوابه نور سیږي د خاورې تاوابل تیز باران فدرکه پریک دي د راسولدن بالکل اوار املس بالکل خویا اخاور مورتی وبويسي لا يقدر على شيء وسن لري په سبانه په ثواب د یو شیبانه مما کسبو دا عمل نه چکم دی کړه ده د صدقو ثواب ته نه ملایويږي مما دغه پیسو نه کسبو چې دی کوم لګولې دي والله الله تعالی يهدي ثواب نه ور کوي القوم الكافرين کافر قوم ته په دې ځکه یو مثال ذکر کو زه تطبیق دی مثال کومه په دې کې یو ذکر شو صفوان یو په ذکر شو تراب یو په ذکر شو وابل یو په ذکر شو سولدن سلور کلمات ذکر شو ځان په یو مثال باندې صفوان مثال د کافر دی چې صفوان کلکی د کافر ظلم کلکی پچا باندې ظلم نسوځي دویم نمبر دی په دې کې ترابو د تراب نه مراد څه شه دی د دې کافر انفاق دی تراب نه مراد انفاق دی څنګه انفاق کوي نو کافر انفاق نه قبلي نو خپل کوپر پټ ساتي لکه په خاور جو شي پټيږي په دې خاور باندې دا کمر پټ دی نو دا تراب نه مراد مثال د انفاق د کافر دی چې دا پیسې ور کوي نو د کافر پیسې خو نه قبليږي او دا خپل کوپر پټ ساتي او دا وځم نیک سړی ما زما ځل خوږي چې غریب وای نه ما غریب چې وای نه زما په ځل خوږي بعضی خلک کې کنياره بس په غریب باندې مجله خوږي غریبانان خدا چې کله دا سه د الیکشنو ټیمي او دا ټیمونه بیا ټیک ټاک د خلک بیا ته سورانو واسي غریب هم خوخي او ځانم رسي
الیکشن چې وشي بیا پته هم نه لګي، بیا هیڅوک بیا نه، بیا په غریب باندې د چا زړه نه خوږېږي. تراب نه مراد دا د انفاق مثال دی. دو شو. دریم نمبر وابل دی. وابل تیز باران دی. تیز باران چې په ځمکه باندې کېږي د ځمکه سوری کوي که نه، دا مثال د من او د ازا دی چې من او ازا کې د خلکو زړه سوری کوي چې باندې چا باندې باطل کوي، دا من او ازا شو وابل. ترکه سول دا حالت د آخرت دی چې دا آخرت کله راشي دله به الله هیڅ اجر ورنکي. دا د مثال تطبیق ما وکړو. معلوم دا شوه چې کله کافر صدقې ورکوي نو په آخرت کې به ورته فایده نه میلاوي. مثال یې څه دی؟ مثال یې داسې دی لکه یو کمر دی، یو غټ کاڼی دی، په دې غټ کاڼي باندې کله کله داسې وشي د کافر د انفاق مثال بیانوي چې د په دې غټ کمر د پاسه کله کله خاور راجمع شي، څوک یا په خپله ور واچوي یا چې د خوړونو کله راوبږي نو په دې کاڼو باندې د خاورې راشي، بیا په دې خاوره کې دته غټ پټی ښکاره کېږي، غټ کمر دی د دې کمرې امره نو په دې د پاسه دا و چې خاوره پې پرته ده نو په دې باندې غنم پکې وکړي، جوار پکې وکړي، ګلونه پکې وکړي، او یا په خپله باندې په دې اوبو کې چېرته زړې مړې راغلي یو څو ورځې پس په هغې کې شین کې راوخېږي، ډېر ښکلي ښکاري، مزېدار پکنیک سپاټ یې خلک اوس تصویران مسیران وباسي، مزېدار ځای دی، کمر دی، د هغې د پاسه خاوره ده، په ظاهر کې ډېر لهلهاته پس له ډېره مزه خلکو له ورکوي. که اوس باران پې وشو یا پې خوړ راووتو دا خاوره ته ویوړله هېڅ هم پاتې نه شي. دا مثال له حال کافر دی. ومثل الذین، مثال دغه کسانو، دا بل مثال دی د چا؟ منفقین فی سبیل الله. دویم مثال د انفاق فی سبیل الله. نو اصل کې دریم مثال شو. مثال دغه کسانو ينفقون چې خرج کوي اموالهم خپل مالونه ابتغاء مرضات الله، د پاره د لټولو د الله د رضا. دا دریم شرط د انفاق د پاره. من پکې بنئ، عذاب بنئ، دعا، ابتغاء د مرضات الله بئ. درې څلورم شرط وتثبیتا من انفسهم، او د پاره د کلکولو د دې د زړونو، وتثبیتا او د پاره د کلکولو من انفسهم د دې د زړونو چې انفاق کوي نو زړه پې کلک دی، دا نه و چې زه به څه کومه، زړه کلک دی. څلورم مثال تثبیت څه ته وایي؟ عدم الرجوع فيما انفقا. تثبیت دې ته وایي دا مال لګئی ابتغاء مرضات الله، د پاره د لټولو د الله د رضا، و تثبیت نو د پاره د لټولو د تثبیت او د ثابت قدمۍ من انفسهم د زړونو چې ورکړي نو بیرته ته نه علي، او څوک چې علي نو حدیث کې راځي لکه سپی چې خپلې الټۍ واپس سټي. دا بل منفق په سبیل الله دی چې دا د الله په لار کې صدقې ورکوي، منم نشته، عزام نشته، د الله رضا مقصود ده، او تثبیت څلور شرطونه دي. دا څلور شرطونه دي وایي د صدقه چې د صدقې به ډېره فایده وکړي، دا صدقه به ډېر خیر راوړي. او مثال یې داسې دی د دې څلور مثالونو لکه یو سړی دی او هغه پټی مزیدار دی، وترم پکې شته، ابو هوا یې برابر ده، خیال یې موله ساتي، دا ټول شرطونه برابر شو. په لوړ ځای باندې دا باران دی، ځمکه ده، او په دې ځمکه کې په دې باغ کې ګلونه مولونه او میوې او غنم او فصل یې کرلی دی، او په دې باندې باران وشي، غټ څاڅکو والا باران، مناسب په ټیم د باران وشي، نو دا ځمکه به خپل پیداوار دوچن ورکوي. ولې؟ ځکه چې یو ځای لوړ دی، او دویم نمبر دا چې باران هم په ټیم باندې وشو، نو په لوړ ځای باندې چې آب و هوا برابر دی، بیخي خوړ نه دی. په یخ کې په خوړ کې دننه ځمکه آب و هوا برابر نه، نور هم پې نه لګي او هوا هم پې سم نه لګي، نو هغه بیا فصل زیړ دا اوچت ځای دی برابر اوار، نو دا به د پیداوار ډبلې دوچن وي. نو که د صدقه ورکوله اخلاص برابر او شرطونه برابر، نو الله تعالی ول اجر سو چنده ورکي. کمثل جنت، پشانت د مثال د یو باغ دی، بربوتن چې دا په لوړ ځای باندې دی. ربوه ویل کېږي المکان المرتفع ارتفاعا یسیرا، لږ شان اوچت، ډېر نه، غر نه یادوي، اوچت لوړه یادوي ربوه. امام سدوی ربوه د رباوتون نه اخیستی شوی دی، او رباوتون ویل کېږي من خفض من الارض، لاندې ځمکه. دا تفسیر هم په دې کې راغلی. په دې بنیاد باندې ربوتون هغې ځمکې ته ویل کېږي دا اواره، نو که په لوړ ځای ده که په لاندې ځای باندې ده. اصوابها چې ورسېږي د لوړ ځای ته د ربوې ته، وابلون تیز باران، فآتت، نو دا ځمکه بیا ورکوي اکلها خپل پیداوار، ضعفین، دوچند چانه چې هغه په دې ربو باندې هغه ځمکه نه وي. فإن لم يصبها وابل، که تیز باران ورته ونه رسېدو، فتولن، نو بیا ولا لږ باران هم کافي دی. تول شبنم ته وایي، پرخې ته وایي، پرخه پې وشي دا هم پوره ده، تری. وایي فإن لم يصبها، که چېرته ونه رسېدو دې ځمکې ته وابل تیز باران، فتولن، نو بیا ولا نری باران هم کافي دی. تول متری صغیر، ابن عباس معنا کړله. والله بما تعملون بصیر، الله ستاسو عمل ته ګوري. آیا ود احدکم ان تکون له جنه، دا څلورم مثال دی، او دویم مثال دی لپاره د منفق فی غیر سبیل الله.
دا مثال دا دی یو سړی دی بوډا دی په خپل باندې بچي ماشومان دي او مزید دا دی چې 2 باغونه دي یو د کجورو دی بل د انګورو دی او بم په ډېر زیات دي تجري من تحت النهار لاندې دا نهرونه چلیږي میوې پکې نور زیات دي هر قسم میوې 2 باغونه دا دي لاندې پکې نور میوې هم دي امرود پکې دي مالټې پکې دي او دارنګي الوچي خوباني دار څه پکې دي اتفاق راغی چې دا بوډا شو د بچی کمزوري دي او د در آمدن د قذریه دا بچی د کار نه دي او دا بل کار نشي کولای دا په دې سوچ دي چې زما بچی خو کمزوري دي او د باغ خدمت زکو ما بچی نشي کولای اسنه که سبا زمړ شم زما د بچی بس کوي او څوک وارثان هم نشته څوک دیوان لې په دې سوچ فکر کې دی دغه د چې الله تعالی د سلسله راوستل سي باد او باران او دا سلسله او جاکړ باندې کې ورو او دا شته پسله ملوسېزو نو دا به څومره پریشان وي ځکه بچیم کمزوري دي باغ هم وسوځېدو دا د دیاړۍ مزوري هم نه دي نو ډېر پریشان دي خپل لاسونه بچی چی دغه حال د چا دی چې یو کس دی او دا ریاکار دی او انفاق کوي خدای الله په لار کې نو ریاکاری کوي دې مثال دا دی لکه یو سړی داغه 2 باغونه دي نخیل او عناب دې مثال د هغه ذمہدار دی هغه مسلمان دی منافق چې هغه فرض عبادت هم کوي او نفل عبادت هم کوي فرض زکات هم ورکوي او نفل صدقې هم ورکوي نو نخیل او عناب دا معنا تجری من تحت الانهار سمانا دا د دې معنا دار چې د نفلی او د دې فرضی صدقو سره نورم نیک اعمال کی جاری دي روجیم نسی او حجن لمزی او خدمت خلقم کوي نورم ډیر کارونه کوي او له فيها من كل الثمرات د له فيها من كل ثمرات هر قسم عبادت مراد ده او تجری من تحت الانهار مطلب ټول مر جاری دي تجری من تحت الانهار دا معنا ده چې دا خیراتونه ټول مر جاری دي او له فيها من كل ثمرات دا معنا ده چې هر قسم نیک اعمال کوي واسوابه الكبر کبر نه سم مراد ده دې مطلب دا دی چې دا مړ شو او د اخلاص پزان کې پیدا نکو او لاړو اخرت لا چې اخرت لاړو بچي کمزوري دي نو اعمال سوزیدلې دي خو بریاکاری باندې شي نو شاتم پس څه شي نه دی پاتې سجاري صدقې هم نه دي کړی چې دا شاته جاری صدقې د درا ګناهونه ختم کی بچي هم کمزوري دي نشانه په سر روان نه دي فاسواب یا سار دې مطلب دی چې الله تعالی جهنم پور باندې وسیږي دې مطلب دی آیا ود آیا خو خی احدکم یو کس پتا سو کې ان تکونه چې شید له داغه د فار جنت یو باغ من نخیل کجرو وانا بین دانګورو تجری چې چلیږي من تحت حالان داغه د ونونا الانهار نهرنا له د در فار فيها پدې کې من کل ثمرات هر قسم میوي وی وا صوابه الكبر او ورسیږي د ته بډاواله یعنی قیامت تلال شي وله د در فار ذریه بچی دي ضعفا او کمزوري دي فاسوابها اعصار ورسیږي تا اعصار تیز هوا تیز باد او تیز هوا جسم نه چړول کوي اعصار نه چړول ته ویل کیږي دا سي هوا د جسم نه چړول کوي دا کله چې دا تیز جاکړي کنه دا ونی په دی ول کې ورزي نه چړول کوي فی اعصار چې ورسیږي ته نه چړون کی هوا نه چړون کی هوا فيه نار پدې کې ورمي فاحترقت دا باغ استوسوزي دا بسمره خپي كذلك دا غشان يبين الله الله بیانې لكم استاد پر آیات آیاتنا لعلكم ذرا چې تاسو تتفکرون سوچ او فکر وکي یا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض دا وس پنځم نمبر شرط بیانې پنځم نمبر شرط سلور شرطونه مخکې بیان شو من ازا نه دعا ابتغاء مرضات الله درې تثبیت سلور پنځم شرط هغه شی ورکه چې کم پاک دستا پخ دی ردی مال ما ورکوا یا ایها الذین آمنوا ای مسلمانانو انفقوا خرج کئ من طیبات ما پاک اغا کسبتم چې تاسو سګټلې ده انفقوا خرج کئ من طیبات ما د جید مال اغا کسبتم چې کم تاسو ګټلې ده د اشاره ده تجارت مال تجارت تا من طیبات ما کسبتم ویلې ده زراعتم نه دی ویلې حسدتم کسبتم اشاره ده زکات د تجارت ته چې د تجارت په مال کوم زکات ورکوي غره او چې څور کوي نو سم پاک ورکوي او دویم طیبات د زکات تجارت نه ورکوي او طیبات د زمکه نه ورکوي و مما باز اغنا اخرجنا چې موږ راستلې دي لکم استاسو لپاره من الارض د زمکه نه مما اخرجنا باز د هغه ټولو نه چې موږ راستلې استاسو لپاره د زمکه نه دا دلیل د امام ابو حنیفه رحمه الله دی چې امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې
مما اخرجت الارض ففيه العشر د زمکه نه سم راوځي باغې کې عشر دلیل دی مما اخرجنا لكم من الارض دا عام حکم دی جمهور علما وینا په دې عام کې تخصیص شوی دی پارسه کې زکات نه لري پس شي کې دی حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام معاذ ابن جبل ابو موسی اشعری لګلو یمن ته نو سی ورته ویلو ولا تاخذ الصدقه الا من هذه الاربعه زکات بر سلورو سوزنون علی الشعير وربشونه والحنطه د غنمونه والزبيب د وسکونه والتمر د کجورونه سلور سوزنه ته خودلیو وربشه غنم زبيب وسکه انګور او دارنګي کجورا دای ورته ویلو نو غوډه دی قایل دي احناف علماوی چې د دې سلور مطلب دانه دي صرف د دین ورک نور نه ورکوا عام قرباني دادي عام قرباني هم دادي خلکو لم دقه کیږي اوس جوار کیږي بده کې جوار نشتا بده کې شولي نشته لري او اوس کې واځ نه د فروټ نور ډیر زیاتی کجور نور ډیر میوي دي نو مما اخرجنا لكم من الارض ما نه دا چې په هر څه کې زکات فی جميع ما اخرجت الارض فبه العشر تر نه په دلیل دی پاتې شو دا خبره چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي لیس فیما دون 5 اوسق صدقه د 15 وسق نه کم زکات نشتا نو دا څه مسله ده آیا د 15 وسق نه چکله د پیداوار کمی زکات پکې ده کنيشتا یو وسق شپېته سواع ده 60 سواعا او یو سواع په دې موجوده ګرامونو باندې 200 ګرام ده 200 ګرام نو دا چې حساب ولګي د دینه جوړیږي 750 کیلوګرام 750 کیلوګرام چې د منونو په حساب ته جوړیږي 15 من 15 سواع یو سواع د شپېتو یو وسق د شپېتو سواع برابر دی نو شپېته سواع ضرب 5 300 سواع شو کنه او یو سواع بیا د 200 ګرام برابر دی نو په دغه حساب ته 750 کیلوګرام جوړیږي 750 کیلوګرام دا به تاسو په ګرامونو کې ضرب ورکړي یعنی چې 300 لبیا په 200 کې ضرب ورکړي او دا غینه پسې بیا کیلوګرام تر راوړوي د قبتی جوړیږي 15 من تی جوړیږي د حدیث مطلب ده د 15 من چې د چا غنم جوار اور بشي کمی زکات پکې نشته د قمانه جمهور کوي چې ارڅوک به زکات نه ورکړي د غنمونه چې د چا غنم 15 منو ته ورسېدل دا غینه زکات ورکړي دغه مسله ده چې جمهور په نسبانه مولانا عبد القدوس حفظه الله تعالی زمونږ استاد مشکات من توایو دې حدیث لکه لرال ليس فيما دون 5 اوسق صدقه یو قصه وکوله چې دا مذهب د جمهور علماو د اهل حدیث هم دغه مذهب دی چې د 15 منو رقم زکات نشته احناف یې یو من موشن لسمه به کې ورکه مولانا عبد القدوس ویل زمنګ یو ملګری مولانا سید حکیم ویل دا غنوم ویل دی نورستان ویلاغه مخکې زمنګ څه پنځپيري کې پنځپيري خو بیا اهل حدیث شي ورستو ولاغه چې لاړو کلی ته ویل بیرته چراغ ویل ما ته ویل جرا په خپل کلی کې به دوه مسلې وکړلې په ټوله علاقه کې اوس مشهور یم زغټ ملایمه ټول خلک زما مني ما ورته ویل چې کومه مسلې وی چې یو خدا خبره ده چې بول د مایو کله مو پاک دی دار مې سلاسو مزم دی دار اهل حدیث مزم دی اول ته خلک د ګډو بيزو خلک د ما ته دا مسله وکړه چې دا امتیاز اسخانه دی کدا بچا کې موږ به کولای شي دا غشان مشان ګندنه دي بس ځکه بول د مایو کله مو پاک دی عندهم وي بس نورستانیان ډېر خوشاله چې داسې مولا دې منګ د غم نه خلاص کړو یو په دې مسله مشهور شوم او دویمو دا حدیث می وایي چې لیس فيما دون 5 اوسق صدقه 15 من کم زکات نشته له هم دغه زمیدار خلک د زکات مکه د 15 من کم نور کې زغټ ملایم بکی وسوي دا مسله یاد کړئ 15 منا نکم زکات نشته خداغه نه مراد مالی تجارت ده احناف حمل کوي په مالی تجارت باندې او د حدیث سیاق سواقم دقه باندې حمل کیږي چې انفقوا من طيبات ما کسبتم پاتې شو د عشر خبر الت مما اخرجنا ده نو په من طيبات ما کسبتم کې چې کوم عموم او هغه تخصیص راغی په دغه 15 من باندې البته کوم چې مما اخرجنا لكم من الارض ده نو پاغه کې دقه دا چې څومره زکات چاله وشي ځکه چې الت راغلي دي واتو حقه يوم حسواده د لو پرز باندې به حق ورکه لو نفس به حق ورکه لہذا کلک دیو کډیر دی د الله په لار کې به تل سم سړی ورکه کدا بارانې زما کوا او کدا د مالی زما کو نو بیا به کې شلم ورکه ومما اخرجنا لكم او باز اغنا چې موږ راځي دي تاسو لپاره من ارض د زمکینا ولا عشر دی من طيبات ما کسبتم زکات شو او مما اخرجنا دا څه شو عشر شو
نو عشر هم واجب دی او زکات هم فرض دی. ولا تیمموا الخبيث منه ولا تیمموا، دا شپږم نمبر شرط دی ورلا چې خبيث مال ردی مال بد الله په دار کې نه ورکه. ولا تیمموا الخبيث، اراده مکوئ د بیکار مال او خبيث مال ردی ناقص منه د ازمکه د پیداوار نه، ازمکه د پیداوار داسې بسړی نه کوي. بعضې خلک دا بې انصافي وکړي چې کلي مولي صاحب له زکات ورکوي یا وله اړه ورکوي یا چېرته زکات ورکوي نو د ده زاړه غنم پراته دي او هغه د بزو مزو د سپږو وایلي سم سوري کړي، او دله نوي غنم راشي. هغه نوي غنم ډېر خلک داسې ما لیدلی دی، هغه نوي غنم په بل کندو کې خوندي کي او زاړه غنم راولي هغه مولي صاحب لوي شي، هغې په نوو غنم کې واچو، هغه مور د کار وباسي بیا نو هغه شته وله خراب کړي. نو داسې نه دي کول پکار، دا نه قبلېږي. الله فرمایي لا تیمموا الخبيث منه ولستم ونه تاسو بیا خیدی اغستون کې دی ردی مال لرا خپل نه لګه سوګ درکې الا ان تغمزو مگر دا غستر کې پټې کې فيه د دې پاغستو کې ځان له په پټستر کو باندې علي وعلم پوش ان الله چې بشک الله تعالی غنی به حاجت لري حمید صفت شوی دی. الشیطان یعدکم الفقر، الشیطان شیطان یعدکم یری تاسو الفقر د غریبین د وعید نه دی چې خوف توي. شیطان تاسو یری د فقر نه چې زکات دی ورکو نو غریب بشي. ويأمركم امر کوي تاسو ته بالفحشاء د بے حیاي. والله الله تعالی یعدکم وعده کوي تاسو سره د وعده نه دی مغفرتن د بخنه او فضلا منه د خپل طرفنا وفضلا او د مهرباني. والله الله تعالی واسع فراخ رحمت والا دی علیم او په هده یؤتي الحکمت من یشاء. یؤتي الحکمت الله ورکي حکمت من هغه چاته شاو چې الله غواړي. حکمت الله چاله ورکي نو حکمت هغه چاله الله ورکي چې وی غواړي. ومن يؤت الحکمت چاته چې حکمت ورکړل شو فقد اوتیا یقینا د ورکړل شو خیرا کثیرا مال ډیرو. وما يذكر نسیت ناخلی الا اولو الالباب مگر عقل ولا خلق اخلی نسیت. حکمت څه ته وایي؟ د حکمت ډېرې معنی امام قرطبي کړي دي. د حکمت یو معنا دا هغه علم چې د هغې سره عمل وي، نو با عمل علم د هر چا نه نصیب کیږي، علم مع العمل. دویم نمبر د حکمت معنا امام سدی کړی د الحکمت النبوت، نبوت الله چره نه ور کوي. دریم نمبر امام مجاهد معنا کړی دا او امام قتاده چې الحکمت الفقه فی القرآن، په قرآن باندې پوهېدل. سړی په قرآن باندې پوه شي، هر سړی په قرآن نه پوهېږي. یو معنا حسن بصری کړی دا الحکمت الورع تقوا ته ویل کېږي. ربیع ابن انس رحمه الله لیکلی دی حکمت ویل کېږي خشیت ته. حنیف سے مشکلات القرآن کې دا اقوال به پیش کول او په اخر کې باغ یو خبره کوله. ویلی سیاق سباق ته چې ګوري مخکم د انفاق خبره ده ورستم د انفاق خبره ده. د دینه معلومیږي دا چې حکمت په دې معنی باندې اگر چې د معنی صحیح دی خراجه همانه د نخ کارګي کوم چې ما ذکر کړل دي. وای دلته کې د حکمت نه مراد دا دی اگر چې حنیف سے الله تعالی ډېر لوی بصیرت په دې قرآن کې ورکړی دی. سړی چې کله وتکینی او دا قرآن کله واوري دا ټول مفسرین به طبيعه رسی بچی شان ښکاری بے ادبی نه کوو. حقیقت دا چې قرآن کریم کې الله ولې لوی مهارت ورکړی دی. مشکلات القرآن یو هفته موږ سبق ویلو دا سه ناشنا نقطې وای چې سړی عام تفاسیر غانه ملایوي. اب ویل وې د کله مطالعه وکما او دا تفاسیر ټولو ګورما بل بیا ځنه شټړ عوامه لگا او دا کم تفاسیر چې ما کتلې دي د آیتونو سره ګورما نو دین الله تعالی وې زما د ذهن د نور د الهاماتو کې نوري معنی ما تر واچي. نو ول دا د هغه الهاماتونه دي دا چې یؤت الحکمت من یشاء او دلته حکمت په دې معنی دی چې مال په صحیح ځای باندې لګول، مال په صحیح ځای لګول. چې سړی ته پته ولګي چې مال خو دغه شرطونه ادا دي خدا په کم ځای کې لګول پکار دي. دل ورکم کدل ورکم دا مناسبه کدا مناسبه دا معنا حقیقت ډیره مناسبه ده چې حکمت هغه چاله الله تعالی ورکړي چې وی غواړي چې هغه مال په صحیح ځای باندې لګي. او که مراد تلته علم شي او فقه شي نو بیا به رب داسي شي چې دنیادار چې عالمانو ته وایي چې تاسو دنیادار ته مپسخېږئ چې د تمال میلاو شو زکاتونه ورکې ته چې زما سمال امام زکات ورکړه. الله تعالی حکمت درکړي دا پوره دی کنه چې د قرآن او سنت علم دی او مال الله هر چاله ورکوي او علم الله هر چاله نه ورکوي. نو دا ربط شو دغه مقصد شو. وما انفقتم من نفقه وغه چې ورکوي تاسو سو ورکړه وما انفقتم هغه چې تاسو خرج کوئ من نفقه سخرچا او نظرتم یا نظر منی من نظر انسان نظر یا نظر پورا کوي فإن الله یقینا الله تعالی يعلمه پويږي پاغه باندې الله بدل درکي
وما للظالمین نشتر ظالمانو د پاره من انصار څوک مددګارانو. ان تبدو صدقات کتاسو پخکار بن ورکوي خیراتونه او صدقې او زکاتونه فنعم ما هي نو خکار دې دا خکار ورکول. و ان تخفوها کتاسو پټوي دا صدقې او تؤتوها ورکوي تاسو دا صدقې الفقراء غریبانو لرا فهو خير لكم دا ډیر زیات غوړه دي تاسو لپاره. خیرو اسم تبذیل له او نعمه فعل مدح دی د فعل مدح نه اسم تبذیل غوړی لہذا پټ ورکول کې اجر ډیر زیات دی په نسبت د خکار ورکولو کې. یو معنی دا ده خو معلومه دا شولا چې خیرات ورکول زکات ورکول پخکاره باندې ورکول هم جایز دي او پټ ورکول هم جایز دي. ځکه یو ته نعم وایو بل ته خیر وایو نو دوانه جایز دي. بعض علماء دا فرق کړی دی چې فرضي صدقې بخکاره سړی ورکي چې بل ته پته ولګي او نفلی صدقې به سړی پټي د دې لپاره چې حدیث کې راغلی دی حتی لا تعلم شماله ما تنفق يمينه رجل تصدق بصدقه فاخفاها حتی لا تعلم شماله ما تنفق يمينه چې صدقې به ورکي پټي پټي د لپاره چې ریاکاری پکې را نشي. نو دا معنا ده والله ويكفر الله بلری کنکم استاسنا من سیئاتکم استاسو گناهنا. سیئات مراد یا صغائر دي یا تیر بدن مصیبتونه دي. نو په صدقو باندې بیماری هم خکېږي او صغائر په هم معاف کیږي. هر چې کبایر دي هغه لپاره توبه ایستل پکار دي. والله الله تعالی بما تعملون خبير استاسو په عمل باندې خبر ده. د مال ذکر وشو نو کله چې دا مال د قران کې اوړي راوړي نو خلکو زین ترش الله چې زموږ مالدار کړي چې تاسو زین کې امدار مان نه غلي چې مال که زمنګ سم ډیر شوم به صحیح طریقه باندې لګو زکات به ورکو سبق کار ورکو سبق پټ ورکو. نو دا د الله نه وختل غواړي الله مال ورکي. خطیب بغدادي یو واقع ذکر کړی دا چې او داغه د قناعت یو واقعه د صبر یو انسان کله صبر وکړي د الله نه غواړي الله ول ورکي او هر چاته خپل مو ازو چې سنشته دی او بس تباہ او برباد شو هیڅ دمو آیا کنم دی وست ته پټوا الله بدل درکې. ګوره تاسو خپل علاقو ته سوچ وکړئ کنه تاسو په هر کلی کې دوه قسم غریبانان یو غریب هغه چې هر چا خپل فریاد کوي هغه هم خلک زکات ورکوي او دویم غریب هغه چې هغه غلې ناس دی غلې ناس ته خاموش هغه هم خلک زکات ورکوي. نو که سوال کوي هغه هم ورکوي او چپټ ناس ته هغه هم ورکوي. تاسو به دې غریب په کلی کې نه لیدلې چې غریب دی د چا نه غواړي څوک زکات نه ورکوي غوړه دار چې نه غواړي. وی په مصر کې داسې وشوله چې یو څلور کسانو علما اتفاق دا د هر عالم په نوم کې محمد راغلی محمد ابن جریر محمد ابن خزیمه محمد ابن نصر مروزی او محمد ابن هارون. محمد ابن جریر او محمد ابن خزیمه محمد ابن نصر مروزی او محمد ابن هارون وې دوی تلو مصر دا چرته اتفاق او علمي سفر بو ویل شپه پیراله لو کم خوراک چې د ځان سره وړو هغه خوراک دی ختم شوی چې شپه شوله نار دی یو کمره کې ناست ټول هوټلې بوک کړی دی یا چېرته چا سره دی او ډېر وږي شوي دي ویل چې هلکه داسې کار کوو که نه چې یو کس په دې محله کې وګرځي او چا نه به وظیفه راغونډو دا جایز د سړی وږی او په کلي کې سړی ویلی شي چې موږ له راکړه دا جایز عمل دی. وایي هر چا وایي چې موږ خو چې ته ځان دپاره سوال نه دی کړی دا به څنګه دا وظیفه ځان راغونډو چا ته نه شو ویلی. راځي قراندازي ښه سړی اچو چې قراندازي کله واچوله نو دا پکې د یو کس پکې راوختله چې ته به اوس داسې کوې چې ته به زه په دې کلي کې به زکات راغونډئ. هغه چې کله وکتل چې زما نوم راوخته ډېر زیات پریشانه شو یا الله تعالی ما خو چېرته هم ځان له پیسې نه دي غوښتلي ځان له مې مال نه دی غوښتلی دا ډېره ګرانه شو زه به څنګه دا مال غواړم زکات به غواړم وظیفه به غواړم. ورته ویل داسې کار وکئ ویل پیسې نه غواړم د الله نه غواړم چا نه غواړم دې ته یقین وایي ښه ویل چې زه لږ مونځ کوم او الله نه غواړم که الله داسې راکړل نو نه وځم پسې. دا درې کسان ناست دي او دا یو ودرېدلی دی الله ته او په دې مونځ کې جاړي او هغه آیاتونه وایي په دې مونځ کې چې په کم کې الله د رزق وعده کړی دی الله تعالی خلکو ته هم چېرته محتاج دی تا د رزق وعدې کړي او دا دعاګانې کوي په دې مونځ کې دا په مونځ باندې ولاړ دی او دا مونځ یې اوږد کړو په دې ټیم کې چا دروازه وټکوله دروازه چې وټکوله او دروازه کله ملګری پاسه کولاوې کړله ویل سړی په آس باندې سور دی 4 بټوې ورسره دي پرسونه
وی چې پتا سو کې محمد ابن جریر شتا ویل چې او دا دی محمد ابن نصر ویل دا دی ابن خزیمه دا دی او هارون دا دی ولاړې په مزبانه ویل چې زمنګ تاسو دی ولې وکسوي وی هغه ورته ویل چې زمنګ د دې خار چې کوم گورنر دی خوب لیدل دی او په دې خوب کې ورته الله رب العالمین ویل دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولا راغله دی په خوب کې چې زما په نوم باندې سلور علما دي محمد نومې دی او وګي دي او د چانه نه غواړي عزم یې کړی د بل چانه خوراک نه غواړي دسې وکا چې د دې خلکو د خوراک تنظیم وکا ویل هغه گورنر ما ته ویل چې سید لال شاه او وګرځه په خار کې دا کسان معلوم کړي په کم ځای کې دي او دا پیسې ول ورکه ځکه چې زول خوراک لګم دا به څنګه کې خو 50 دینار یو لکس لورکا څه قسم خوراک په ځان نه کوي ناغه پیسې ته واغستلې او الله رب العالمین په رزق تنګي ختم کړه 50 دینار سره ضرورت ویلې کیږي الله تعالی کروڑپتیان دینه معلومه دا شو مال دا دومره قیمتي شی نه دی سړی ټول عمر سوالونه کوي او یا ول دعاګانې کوي استاد څومره پکاريږي د الله نه غواړه او د مخلوق نه غواړه الله بدل تنظیم کوي لیس علیک هداهم دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته تسلی ده که څوک خیرات نه ور کوي صدقې نه ور کوي زکات نه ور کوي نو ته په زور بچا مکوا او ته بکیږم دا هدایت د الله په لاس کې هر چا ته نه ملويږي لیس علیک هداهم نشته پتا باندې د دوی هدایت ولکن الله تعالی يهدي هدایت کې منغه چاته شاو چې واړي وما تنفقوا غچ تاسو خرج کړئ من خیر سمال فلينفسكم د خپل ځان د پاره خرج کوئ وما تنفقون او تاسو نه خرج کوئ الا ابتغاء وجه الله مگر د الله د مخدر ټولو د پاره خرج کوئ خبر باندې انشاء وما تنفقون ما خرج کوئ تاسو لا تنفقوا بمعنى الا ابتغاء مگر خرج کوئ تاسو د پاره د ټولو وجه الله د الله د مخدر الله د رضا وما تنفقوا غچ خرج کوئ تاسو من خیر سمال يوفى اليكم پورا بدر کړئ تاسو دغه ثواب وانتم تاسو لا تظلمون ظلم بد باندې شي کېده للفقراء الذين اوس دا زکات خو ذکر شو د شپږو شرطونو سره دا ورکول چاله پکار دي نو صدقې و چاله ورکو نو داغه یو جواب خو د پرزست د قو دا ده چې هغه په سورته توبه کې راشي مصارف ثمانیه بل مخ کې تیر شو چې بل الوالدین او الاقربین دریم نمبر دلته ذکر کیږي چې دا فقرا ولا ورکوي کم فقرا هغه فقیران چې د الله په لار کې بندي دلته غوړه صدقه یادي د الله په لار کې کم فقیران بندي د دینه خو یا مراد هغه غریبانان چې ګوډ او شر وړاندې دي هغه ته مراد دي یعنی یو طرف ته یو سړی دغه غریب دی لاس پی کار کوي بل طرف ته سړی غریب دی او هغه لاس پیم کار نه کېړون دی نو دا د الله په لار کې بند نو دا ډېر مستحق دی یو مصداق دی دویم مصداق د دې مجاهدین په سبیل الله په دې مجاهدینو باندې پابندیان دي چې دی د الله په لار کې بندي او سفر نشي کولای خدا سپین بوټان یا غوستي غټه سړی پریخي خلک دا مالدار دي امریکای نه ولې پیسې راځي يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف چې وي ګوره دا مالدار دي نو مجاهدین دي اقتصادي پابندیان دي د سفر پابندیان دي پاسپورت وسره نشي کېده هسپتال ته نشي ورتللی ایرپورټ ته نشي تللی پور نه ګیری دله پیسې ورکا او دریم نمبر علماء دینه مراد دي طالبان د مدارس طالبان سړی زه خیرات کوم صدقه کوم خصه د قدر د طالبانو باندې کیږي علم کوي او د علم په حصول کې هغه ته راټیم نه ملاويږي چې ځان له تنظیم وکړي چې ځان له خوراک پوخ کما علم دې بس قران وای حدیث وای مدرسه کې ناشته دل زکات ویسا دل خیراتونه ورکي دل صدقې ورکي دې لپاره چې د علم په حصول کې رکاوټ چیرته نشي دا غوړه صدقه ده نو صدقې خو ډېر زیات دي خدا درې قسم خلک ډېر زیات مستحق دي للفقراء الذين د پاره د غریبانو دا مال له یعنی انفقوا للفقراء الذين مال ورکه غریبان ولا احسروا چې بنکړل شوی دی فی سبیل الله د الله په لار کې لا یستطيعون طاقت نه لري ضربند سفر کولو فل ارض پزماکه کې د تجارت د پاره یا هسپتال تیاری زغ د پاره نشیدلې هوټل د نشیدلې یحسبهم الجاهل ګمان کې پدوی باندې جاهلان اغنیا د مالدارا ګمان کې پدی باندې جاهل اغنیا د مالدارو ولي من التعفف او د تجنبنا د حرامنا یا تجنبنا د سنا د سوال کولونه من التعفف سوال نه کوي وظیفه نه غواړي د چانه سوال نه غواړي نو دا وجر د مالدار دي ځکه نه غواړي دا مالدار د طالبان په مالداري دا علما په مالداري نه دا غوي طریقه ده چې ګوره سوال نه کوي من التعفف د سوال د نه کولونه ځان د سوال نه ساتي یا ځان د حرامو نه ساتي ځان شبهات نه ساتي تعرفهم پیجن بدوی لرا بسیماهم پنخو د دوی باندې پنخو باندې نخي سدي مجاهد و نخ صدا عاجزی ده طالبان مولیان به عاجزی ده نه خدنه دا ډېر خپل نه خدا عاجزی په دې کې بدمعشي به کې نشته د عاجزی
پچا کې وینو په زور به سړی په ځان کې پیدا کوي. دی علماو په ځان کې د عاجزي په زور باندې پیدا کړی دا. نه دی یو پلار دو بچی دی یو بدمعاش دی بل مولا دی خاموش دی ولی یو شن پښتانه دی یو شن انسانان دی د په زور په ځان کې پیدا کړل. دویم امام سدی وی د دین مراد اثر د غریبی اثر الفاقه په دې طالبانو مجاهدینو باندې په دې غریبانو باندې اثر د فاقه دی. څنګه اثر د فاقه؟ اثر د فاقه معنی دا چې دوی د سډیر نوې نوې جامې نه غوندي نوې نوې بیزار نه پخپو کوي بس عاجزی کوي او بیکاره جامې غوندي ځان د خلکو ته خیر اخی نه ځان جوړی نه اثر د فاقه پښتا او دارنګي رصاصه ثيابهم زړې جامې غوندي. امام قرطبي یو بل معنا کړی دا د ابن عتیه په حواله باندې وي د دین مراد اصل کې مال نه دی دین مراد اثر السجود تقوادار بخکاری تا مجاهد په دغه بنخې د جهاد چې دا تقوادار دی. امام عالم چې کله دا منځ گزار دی تقوادار دی د په مخ کې بدا سرنا غوني خلکو له بخون ور کوي مزیدار وي خو بخکاری اثر د سجود او د اثر د سجود نه هغه توري نه دی مراد چې خلک د استر پر ازمکه بس تندې بس راکاږي دا غیر سنخي جوړيږي دا نخي ګوریات ساتي کله خو اسی جوړ شي. عام طور باندې دا نخي د دینم جوړيږي سړی اوګدي سجدي کوي خو د سیم جوړيږي سړی دا ته یو میاش دا تندې په ازمکه بس راکاږي په نماز باندې سور دې پس په د تور ناب جوړ شي نو دا نه دی مراد. او کدا سو غزن جوړي دا غټ ریاکار دی. بیا د طالبانو نخي سری د طالبانو نه خداري ټوپه په سر دا سپینی جامې دي رومیاله دي صادره دي پټکې دي کتاب دي دای نه خدا د مجاهد نه خسره بوټانې پخپو دي غټي سړی بریخي دي خړ پړ ګرځي خړې جامې دي ټوپک په غاړه دي. د غریب سړی نه خسره زړې جامې دي بیکاره کورې دي کمزورې خوراک دي ټول نه خېدي کنه د قتل غواړي. وما تنفقوا من خير اجتاس خرج کوي سمال فإن الله يقين الله تعالی به باغي من عليم په هده الذين ينفقون اموالهم وس اوقات د انفاق یادي کم ټیم کې هر وخت کې الذين خلق دي ينفقون خرج کوي اموالهم خپل مالونه بالليل د شپې او نهار د ورځ سرن پپټا او علانیه په ښکارا باندې سلور ټیمونه کې علی سی بل سلور دینار راواغسل یو د شپې ورکو بل د ورځې بل پټ بل ښکارا بل په یو آیت باندې عمل وکما فاولائک فلهم د دوی لپاره اجرهم اجر د دوی د ربهم د دوی رب سره ولا خوف علیهم نبیر بدوی باندې ولا هم يحزنون بدوی غم جنوي وایلک. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. د دې ځای نه وروستو تر دا آیت نمبر 283 پورې وا تخویب ذکر کی د اصحاب الربا د پارا او د سودخورو د پارا. ربط ادا ده چې مخکې د انفاق په سبیل الله ذکر وشو چې تاسو حلال مال نه انفاق ورکړئ. اوس دا خبره کوي سود ذکر کوي مطلب ادا دی چې اسنه د سود د پیسو نه زکاتونه ورکول شروع کوي د حرام نه ورنه کوي ځکه حرام نه قبليږي. زکات د پاره شرط دی چې دا به حلال نه وي. ربا سود ته ویل کېږي او ربا ویل کېږي زیادت ته او په سود کې هم زیادت وي. ربا څه ته وایي؟ نو حدیث کې راغلی دی کل قرض جر نفعا فهو ربا. ار هغه قرض چې هغه د ځان سره ګټه راوړي کل قرض جر نفعا یا منفعتا فهو ربا.
هر هغه قرض چې ځان سره فائدہ راوړي چاره د پیسې ورکړلې او تا ځان له زیاتې واغستې دا سود دی. ابو بکر جساس حنفی په احکام القرآن کې لیکلي دي وی هو القرض المشروط فيه الاجل. دا قرض دی چې په دې کې نیټه شرط وي دا پیسې والا دومره وخت پس بیره لراکي. دا قرض خو جایز دی. دویم شرط وردا دی وزیادة مال علی المستقرض. وزیادة مال علی المستقرض دا معنا دا د مستقرض نه بیا د زیات مال مطالبه کې. به طور مثال لک روپۍ دی ورکړې ته ورته وې کال پس به راکې او دومره پسې زیات راکې په لاک پسې به 100 روپۍ زیات راکې. دا قرض دا سود دی. دو قسم ربا دا یو ته وې ربا النسیئه یو ته وې ربا الفضل. ربا النسیئه او ربا الفضل. ربا الفضل ته ربا الحدیث وای او ربا النسیئه ته ربا القرآن وای. ربا القرآن او ربا الحدیث د قرآن ربا او د حدیث ربا. ربا النسیئه کوم یو د قرآن ربا دا یو دا چې یا ایو الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا چې پیسې ورکې او پاغي باندې ته سود والدا دا چې په نقدیات باندې په سرو باندې او په سپینو باندې په نقدی باندې په کرنسی باندې کوم پیسې آلي دقه ربا النسیئه وای. القرض وزياده عليه بالاجل. القرض وزياده عليه بالاجل دې ته ویل کېږي نسیه. ان پیسې دې ورکړلې او بیا دا غینه واپس علي دا د نسیه ربا. ربا الفضل او ربا الحدیث ته وای هغه په حدیث د مسلم کې راغلي دي. عباده بن صامت فرمایي چې الحنته بالحنته یعنی بیع الحنته بالحنته والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح والذهب بالذهب يدا بيد مثلا بمثل والفضل ربا. الحنته بالحنته غنم په غنم خرڅوي ټیک دي. والشعير بشعير وربشه په وربشه باندې خرڅوي ټیک دي. والتمر بالتمر کجورو په کجورو خرڅوي ټیک دي. والملح بالملح مالګه په مالګه خرڅوي ټیک دي. والذهب بالذهب سره پسرو. والفضه بالفضه سپین په سپین. خو په دې کې بسکو یدن بيدن لاس په لاس سره سپین علي لاس په لاس پکې غنم په غنم خرڅه لاس په لاس په دې کې نسیه سود دی. په دې وجبانی په دې کلو کې یو رواج دی خلک چا کوړو ختم شیره منګ لوړ راکې چې منګ لوړ در وکړه الله دا ناجایز دی. څوک بچا لوړ نه ورکې دا ولا صدقه ورکې. يمنعون الماعون کې دا راځي. يمنعون الماعون دا دی چې د ضرورت شی لري کوي او بندي نو کستا بل پرس چینی پکار شو نو گاونډي بدل اسی درګي دا به صدقه درګي. او دوی مدا چې ولې چینی ستا کني شنته به خامخ خلکو نه غواړي دا کوم سوال دی. بعضی خلکو په دې باندې عرف روان دي. عرف روان دي غلط عرف روان دي کنه ولې غواړي د چانه چینی یا مسکه چې ال بازار نه راوړه یا دکاندار نسیه راواله په هر کلی کې دکان دی او دا زنانه بده باندې ترا کمال لک چینی زه بدل بیا در کما ترا کمال پلان زه بدل بیا در کما چینیم په قرض والی او دغه شان ګړم په قرض باندې علي چې په قرض علي ورجی په قرض والی دغه شان وړو په قرض باندې علي د یو بلنا دا ناجایز دي. په دې کې دی یدن بيدن دا بلاس په لاس باندې یعنی څنګه یو دړې وړ ورکا یو دړې بیواله دا ټیک دي. د سیم نشه کولای په دې کې چې ته وړو بدر کما او سبب بدل بیا ډېر درکم دا خو دې بل سود وکړو. دویم شرط سره مثلن بمثلن یو شانې یو شان معنا اوس بل پرس کسړې د چانه قرض والی وړو یو ترا کمال یو جام لوخ وړل لراکا او سبب یې بدل یو شان درکم نو ټیک د په مثلن بمثلن دی عمل وکړو په یدن بيدین دی عمل ونه کو. یو صورت صرف شتا غدا دا چې سړی د دې جنس پیسې ورګي لکه وړو راوالی پیسې ولورګي ټیک دا یو جام دې تر واغستو هغه پیسې ولورګه چې دې پیاله راواغستو پیسې ولورګه دا سود دی. د سیم سره نشي کولای چې یار استاد د غنم مزیدار دی یو من مال راکه زموږ د بیکار ځای بدل یو نیم در کما نه 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 جیدها وردیها سواء. نبی علیہ السلام فرمایي ردی او دارنګي کوټه او وسرا جید روغ دا برابر دي. نبی علیہ السلام تلو خیبر ته چاوله کجور راوستي کجوري مزیدار وي بل چرته دی ویل د خیبر ټولي کجوري داسې دی وینا وې دا منګه خلکو له بیکاره دوا وسق ورکو دا غنی وسق والو ویل نه دا سود دې سمکوي. جیدها وردیها سواء یو شان دي نیدن بيدن دا بلاس بلاس بده کې قرض نشي کولای په دې شپږو سيزونو کې او مثلن بمثلن معنا یو شان سړی ک لاس بلاس وینو کم زیات بنه یو شان په پتول به ور کوي. والفضل ربا زیاتی به کې سود دی. شپږ سيزونه دي دې ته بل فضل وای په دې شپږ سيزونو کې خو عبارت النس دی.
البته دین علاوه پس کې سود شته کنيشته لکه بده کې د کی جوار رال نه ورجه به کراله نه چې به کراغه نه لوبیا په کرانه لاله وغیرہ وغیرہ سر سپین په کرال خو بده کې سیمټ رانه لاله بده کې لرګي رانه غي دې سره وسک مجتهدین راولګیدل او اجتهاد یو کو استنباط یو کو چې د علت څه ده علت الربا پیدا کو احناف راولګیدل او جنس او قدر ول علت راويستو چې جنس یې وي او قدر یې وي اندازې یې وي شوافی راولګیدل طعم او سمنیت چې دا خوړل کیږي او یا سمنی طعم وګوره جنس او قدر نو جنس ګوره غنم دی شر وربشي دي تمر دی کجور دا اندازه قدر تول د څه شي دی د ذهب او د سپین زرو طعم او سمنیت نو طعم خوړل کیږي د دانې او سمنیت سمن څه دی سر او سپین دی امام مالک رحم الله قوت او ازدخار چې کاغه خوړل کیږي خوراک دی بل د ذخیره کیږي دا سيزونه چې بس کی وی نو پاغه کې بسود وی او چې دا به کې نوی نو باقي بسود نه دا ریبل حدیث ته دوانه قسمه حرام دی کداري بل فضل دی او قریبن نسیئه دا قریبل قران دی او قریبن نسیئه دا ګناي سمره زیاته ده نو حدیث دوه کوم بیا د ترجمه کوم حدیث کا راضی درهم و ربن یاکله الرجل وهو يعلم انه ربا اشد عند الله من 36 زنیا د سود یو روپۍ سره خوري یو روپۍ او دا پویږي دا سود روپۍ دا ته پدر سود دی د الله په د شپک ډیر زله زنا کول غټه ګناه ده 36 زل سره ګناه کوي زنا کوي دومره ګناه بنئ لکه یو روپۍ د سود خړل ځکه د الله سره اعلان جنگ دی د الله نظام چیلنج کول دی نن سبا د څومره نظامونه دي کنه کیپټالیزم دی او کدا کمونیزم دوه نظامونه دنیا کې د معیشت کمونیزم کم چې روس کې دی او یا په چاینا کې دی کیپټالیزم په امریکا کې دی نو کدا کیپټالیزم دی او کدا کمونیزم دی دا سود بیس دی انټرست بیس نظامونه دي هیڅ چا سره غم نشته د نظام بدلول غواړي منځونه کو روجي نسو او چې څوک د اسلامي نظام خبره کوي پاغه باندې بیا فتوی لګو او پاغه باندې بیا د منافقانو لیبل لګو سوچ پکار دی عام خلکو لا دا کم نظامونه د خلکو چلولې دي یعنی زه دا بعضی خبرې خو اسې د سیاسي خبرې خو زوی مدا زمنګ د موجوده حکومت درې نیم کال حکومت وک درې نیم کال خلکو دا اسلامایزیشن راوستو دا وکړل کم کار چې د کول واغې نه دی کړی هغه دا وا چې د سود نظام نه پاک معیشت چې دا د اسلام لومبه بنیاد دی پلر اف اسلام دی چې د معیشت نه پاک شوی نو عبادت ته قبلي کې استلوي خور دي سود پیسې نه چا په خېړو کې پرتی اس غم نه دی کړی والله په دې بنیاد باندې د لپاره سوچ فکر پکار دی مولانا ګور رحمان رحم الله کوم کتاب لیکل دی حرمت سود پر عدالت بیانات اور ان کے مدلل جوابات په دې مقدمه کې لیکلي دي چې دا سود د ګناه ده چې موږ ټول قوم پکې من حیث القوم ګناګار یو ټول خلک ګناګار شیخ الحدیث هم ګناګار دی مولوی صاحب ګناګار دی او تجارت والا او تاجر هم ګناګار دی استاد هم ګناګار دی زمیدار هم ګناګار دی چا څه غم نشته د نظام بدلول غواړي هیڅ چا څه غم نشته یو روپۍ د سود خوړل موږ ټول د سود روپۍ خورو ټولې زما استاد په سر ټوپۍ د سود ده رومیال د سود ده د پیزار د سود ده جامه د سود ده خوراک د سود ده نو څوک به ختمي بس ځان غلې که سبحان الله کوا او سم نشته دې خلکو دا سوچ دي څه نه دا بدلول غواړي دې لپاره ورا پاسېدل غواړي موږ به مهنت کوو هو کنه کېدله یعنی پاکستان کې کم چې مطلب کم خلک دی واغه د مذهب په نوم سیاست کوي یا هغه اسلامي سیاست سو ول ووټ نور کوي نه دی ورکه ورلکنه موږ خپل مهنت کوو نتیجه په الله باندې پردو ک الله تعالی راوستو اسلامي نظام زمنګ پسترګو باندې زمنګ سترګو مخې ته نو زمنګ بارمان پوره شي وکړه نه غنو الله به تپوس نه کوي زمنګ نه ځکه موږ د سود نظام خلاف یا ووټ ور کړی دی یا مظاهره کړی دا یا خلک موټیویټ کړی دي او د عام سیاسي خلک چاغوي لګیا دي او دا نظام سپورټ کوي دا غوي په ذهن کې رښتنه چې سود ختم شي دی بل څه جواب ورکړي دا تاسو باغوي ځان له جواب کتلې نو موږ ته نه دی معلوم دی د جواب معلومي چې الله له بیا ورکی چې موږ د سود نظام مخالفت نه وکړي بلکې موږ حمایت کړي او چاړو سوچ فکر نه وکړي نو دې ته به سوچ کول غواړي یو بل حدیث ته چې رسول الله فرمایي هغه دا دی چې الربا 70 بابا ايسره ان ينكح الرجل امه در سود او یاو نزياته حصي دي د ټول کم ګنا په کې دار سره د خپل مور سره واده وکي ټول کم ګنا اراده څومره لوی ګنا د سود ټول دنیا په سود باندې چلیږي ټول دنیا په سود باندې چلیږي او زمنګ ساړو غم نشته الله تعالی دی غلاس پیدا کی چې دا نظام بدل کی اولاد زمنګ د ټولو معیشتونه او مالونه د سود نه پاک
البته بعضې داسې قسمه کارونه دي داسې معاملات دي چې سود پکې نشته څوک ته سود وایي نو یو شي کې چې سود نه نو په نوم باندې سود کېږي نه او یو شي کې چې سود وي نو هغه په بل نوم باندې داسې نه کېده ته سود بیا نه وي سود دی د کوم شرطونه به کې پوره شي بیا به سود وي الله د هغې سزاګانې بیانوي الذین خلق یاکلون الربا چې هغوی د سود مال خوري لا یقومون پا بنسیږي د قیامت پر ورځ باندې قبرونه نه الا مگر کما یقوم لکه څنګه چې ودرېږي الا مثل قیام الذی مگر پشان د ودرېدو دغه چا الا کما یقوم الذی مگر پشان د ودرېدو دغه چا باندې یتخبطه چې ګډ وډ کړی وي دلره الشیطان پیریانو من المس دننوتون پدکې پیریان بچا کې ورننوځي پیریان پیرا شو دا سملی پاسیږي غورځيږي زور کوي د قبر نه بدق شانې پاسیږي اعاذنا الله منها چې د قیامت پر سودخور به د قصې پاسي نو دا ټول خلک به د قصې پاسي نو ټول موږ ټول سودخواري نو زمونږ باسي دل به د غشاني نه لا يقومون پابنسیږي د قبرونو د قیامت پر ورځ باندې الا مگر کما يقوم الذي مگر پشان د ودرېدو د غچا باندې يتخبطه چې ګټ وټ کړي ودل شیطان من المسجد لګېدو نو درنوتونه دا دلیل دی چې پیریان په انسانانو راتلې شي پیریان ګوره من المس مسن نوتو ته وي چې شیطان پچا کې ورننوځي پیریان پر رګونو کې ورنوتې شي الشیطان یجري من الانسان مجرى دم پر رګ کې خلکو ګرځي نو پیریان په خلکو راتلې شي البته خزو کې لګ مکر ډیر زیاتی چې خزو باندې پیریان ډیری په سړو باندې کم راځي نو راتلې په دوانو باندې حنیف سبب ویل چې نه منم د خزو پیریان چې پیرازي د پزان په زور باندې راولي نو په زور باندې د هغه خو طریقه ده بعضی ابن تیمیه رحمه الله په دې باندې کتاب لیکلی دی نو هغه خو بعضې خبرې خو نه کېږي خو چې په چا باندې په ښځو باندې چې کله دغه راشي دا پیریان دا به د څنګه سړی څنګه به معلومه چې دا رښتیا دي او که دا دروغ دي یو نښې داره دا به پرېږدي چې دا څه کوي دا بالفرض که دا پیریان صحیح نو دا به دا سر د دیوال له یو پیر دو درې راواچو نو پوه به شي خو که نه واسې به چغې وایي دا پیریان بیانوي او نورې نښې هم دي پکې خو دا دلیل لري دې خبرې قرطبي دا لیکلی دي چې يجوز اتيان الجنات على الانس دا کېدی شي ذالک دا شیطان پکې ځکه ورننوځي بأنهم بېشکه دوی یعنی د شیطان د ننوتو په شانې به ځکه پاسېږي بأنهم قالو بېشکه دوی ویلو انما البيع یقینا اغستل خرڅول مثل الربا دا د سود په شانې دي دلته قلب دی ښه انما الربا مثل البيع دی قلب کې د قباحت د وجه نه راغلی چونکې قباحت پکې الله پکې قلب وکړي انما البيع مثل الربا په بیع کې ما غستل خرڅول دي او په سود کې ما غستل خرڅول دي دا تشبیه غلطه ورکړه ځکه په بیع کې اغستل خرڅول دي او په دې کې د چانه زیاتی نشته دی خپل ریټ خلک آلی او په سود کې خو د اصل نه سړی اضافه کوي یو شانتي نه دي الله یو حل الله البيع الله بيع حلال کړی دا او حرم الربا سود حرام کړی دی فمن اسوق جاءه چراغ دتا موعظه النصيحت من ربه د خپل رب د جانبه فانتها منشو او سود پرې خو دو فله نو د معاف دي ما غنا سلفا چې مخکې کم غنا کړی دا مخکې سود الله او معاف کی فله نو د معاف دا ما غنا سلفا چې کوم مخکې کړی دا هغه سود ورته معاف ته چې مخکې کړی دی چې مخکې کم سودونه خړلې دي هغه معاف خو چې اوس کم دي دا بل واپس ورکی وامره الى الله او معامله سپارل شوی دا الله تا ان اوس توبه وباسي نو معامله به الله تعالی معاف کی فله ما سلف یا خدا معنا دا باكل الربا قبل نزول النهي د نهي نمخ چې کوم شي دا معاف دي او یا فله ما سلف دا معنا چې توبه وصل نو قبل التوبه معاف شو ومن عاد سوق چې واپس وستا فاولئک دا کسان اصحاب النار اور ولادي هم دی وفیا په دی اور کې خالدون همیشه وي يمحق الله الربا الله کمی سود لرا ويربي زیاتی صدقات صدقو لرا یا په اعتبار د ذات باندې یا په اعتبار د ثواب باندې په اعتبار د ذات مطلب دا الله به برکت واچي او ثواب د چې الله ثواب ورکي الله وی سود الله کمیو صدقې زیاتول کوي حقیقت کې خو صدقه زیاتول نه کوي کمول کوي د 1 لک نه 2.5 روپۍ دی ورکړي 1 کروڑ 2.5 لک تا ورکړي دا کم شوي او سود په 1 لک پسې 2.5 زره تا وګټلې نو څنګه په دې کې اضافه رااله په دې بلکې کمې راغی جواب یې دا دی چې د دې عاقبت فقر دی د سود عاقبت فقر دی او د صدقو عاقبت څه شی دی هغه مال دی تاسو وکړه څومره سود خواره دي ناوی په اخر کې تاوانی شوی دي چرته سودخور ټول عمر مالدار نشي پاتې کېدل یو
دویم نمبر دا چې انجام بد دی، انجام څه بد دی؟ فاسق دی. او صدقو والا هغه کامیاب دی، آخرت کې به کامیابی. او دریم نمبر دا چې یمحق الله الربا، معنا په غلا باندې پړاکه باندې په سود په مال باندې غلاګانې راځي، غله به راځي ابدا نه کمای. او صدقو باندې استعمال نه کمیږي، په هغې به الله تعالی نورم زیاتوي. سود الله ولې حرام کړی دی؟ وایي ځکه چې په دې کې اخذ د مال دی بغیر عوض، او دا حرام دی. اخذ المال بغیر عوض او دا حرام دی. یو وجه دا ده، اخذ المال بغیر عوض وهذا حرام. دویم نمبر دی المنع من الکسب، په دې کې د ګټې وټې نه بس من راځي، نو بیا به سړی استناسي سودونه به کوي او ګټه وټه به نه کوي، نو کسب پکې پاتې کېږي. د اکبر بچا لټ د خلکو نه جوړېږي. بیا المنع عن الکسب. دریم نمبر دا ده چې الربا تمنع الاحسان، سود چې دی احسان ختموي، چې هغه قرض دی، قرض خلکو له ورکوي، په دې کې احسان دی چې سود ته الو احسان ختم شو. او الله تعالی فرمایي احسان وکي، بالوالدین احسان احسنوا، نو سود احسان ختمي. څلورم نمبر دا ده چې په سود کې د بعضې خلکو پیدا ده، د مالدارو د غریبانو پکې نقصان دی، او فایده غریب له ورکول پکار دی، په دې کې مالدار ته پیدا ده. پنځم نمبر دا چې مالدار به مزید مالدار کېږي او غریب به مزید غریب کېږي، نو دا نقصانات دی الله منع کو. والله الله تعالی لا يحب كل كفار اثيم، نخوخي هر یو ناشکرا ګناهګارو. دا ایتونه لګوي لکه ان الذين امنوا يقينا كسان چې مان راوړې دي او عمل الصالحات نه کامل کړې دي، واقاموا الصلاه منځونو پابندي کړې ده، واتو زکات زکات ور کړې ده، لهم د دوی د بار اجرهم اجر د دوی د عند ربهم د دې درب سره، ولا خوف عليهم نه ويروي په دوی باندې، ولا هم يحزنون بدی غم جنوي. یا ایها الذين امنوا، دا اوس مسلمانانو ته خطاب دی، د سود مخکې مذمت بیان شو، ځان ته بچ کړئ. یا ایها الذين امنوا، اے مسلمانانو، اتقوا الله، د الله نه ویریږئ، سود پرېږدئ، تجنب د محرماتو نه وکئ، دم علی التقوا، په تقوا باندې همیشوالی وکا. وذرو پرېږدئ ما هغه مال بقیه چې پاتې شوی دی، هغه څه دی من الربا چې هغه سود دی، د رأس المال نو د پرنسپل اماونټ نه چې کم مال زیات دی هغه پرېږدئ. ذرو ما بقیه من الربا، پرېږدئ هغه چې پاتې دي د سودو مال، یا سود مال ربا یا طرق الربا، د سود ټولې لارې پرېږدئ، ټولې لارې. یو د سړي خپل پرنسپل اماونټ دی رأس المال چاله دی ورکړی دی، او یو سود دی، نو هغه مال تی والا رأس المال تی والا، او باقي ما بقي من الربا هغه پرېږدوه. ان کنتم مؤمنین که تاسو مسلمانان یې، فإن لم تفعلوا که تاسو دا کار ونکو ځانم بچ نکو، فأذنوا خبر شي بحرب من الله، د الله په جنگ باندې، ورسوله د الله د رسول په جنگ باندې. حرب کنایه ده د عداوت نه، د الله دشمنی. او د ابن عباس ابن کثیر قول ذکر کړی دی، وایي د دې جنگ نه مراد دا دی چې د قیامت پر ورځ به الله سودخور له ټوپک په لاس کې ورکړي، ورته وایي چې خذ سلاحک للحرب، د اسلحه واله زما سره جنګ وکړه. دا وایي چې الله تعالی زه څنګه ستاسو جنګ وکړم، کیف احاربک وانت رب العالمین، زه څنګه ستاسو جنګ وکړم ته رب العالمین یې. الله ورته چې تا کوم سود کوو زما سره د جنګ اعلان دې کړی دی. ان كنت فاذنوا بحرب من الله ورسوله، ځان خبر کړئ د الله او د الله رسول په جنگ باندې، د الله دشمنان یې. په دې ځبانه علامه الوسی لیکلي دي، من استحل الربا فهو مرتد، چا چې سود حلال ویل دا مرتد دی، من استحل الربا فهو مرتد. نو سود ته حلال ویل دا غټه ګناه ده. او بیا ویلی دی امام علامه الوسی چې یقتل معه قتال المرتدین، داسې جنگ به ورسره کېږي څنګه چې د مرتدینو سره کېږي.
او ان کان یحرمه لکن یفعله که حرام ورتوي وکیم نو بیا وی چې یقتل ما هو قتال البغات بیا مو سره جنگي یو د باغیانو بشان جنگ بسره کیږي نو باغی مسلمان دی خو بغاوت کړي دی مرتد خو کافر دی په دې وجبانه سود او حلال ویل دا ډېره غټه ګناه ده د دې پیپلز پارټي چې کوم منشور دی منشور د نور سیاسي پارټي دی خدا منشور خلاف اسلام دی په دې کې خلاف اسلام خبره ده عام خلک دې ته نه ګوري په دې وجبانه یو سړی د پیپلز پارټي منشور پیژني او بیا هم هغه سپورټ کوي نو دا کوپر سپورټ کوي دا په ګناه کې وسره کړل هغه وایي چې اسلام ہمارا مذهب دا خبره خو ټیک ده او سوشلزم ہماری معیشت دا आवाज کوي او منشور کې داشته سوشلزم ہماری معیشت څه مطلب دی چې زمونږه د معیشت طریقه به صحیح معیشت دا به سوشلزم او سوشلزم انټرست بیس دی دا په سود باندې چلیږي نو سړی وایي چې زما معیشت به سوشلیزم د دې مطلب دا دی چې دا په دې راضي دی نو دا د کوپر خبره ده اگر چې زمونږ د عام مسلمانان کم دی لاقو دي دې نه دي خبر صرف سیاسي پارټي په تور سپورټ کوي ادم کافر نه وایو ها عملی کفر کې اخته دي خو اعتقادي کافر ځکه نه دي چې هغوی دې خبر نه دي خبر خو چا چې دا منشور جوړ کړی دی نو د هغې په باره کې سړی یریږي چې دا به اسلام به پکې که نه وي نو دا پتو موږ نه لګو خو خبره ډېره خطرناکه ده سوشلیزم هماری معیشت او درېیمه نقطه د طاقت کا سرچشمه عوام دغه خو کفر نه دی خو دا هم غلطه ده دا خبره دا یو خبره ټیک ده چې اسلام همارا مذهب طاقت کا سرچشمه عوام نه دی طاقت کا سرچشمه الله دی الله قوي ذات دی قوي مقتدر الله دی خو دا بله خبره د کفر ده لہذا دې نه ځان ساتل غواړي او دا خلک په دې پوهول غواړي چې ګوره دا ډېر خطرناک سوچ دی عملاً کټول لګیا یو عملاً خټول په دې سوشلیزم کې لګیا یو دا نظام دی غواړو یې خو نه کنه کم خلک چې غواړي دا ور ډېر خطرناک خبره ده عوام مسلمانان دي نه دي خبر فإن لم تفعلوا کتاسو دا کارونه کو فاذنوا بحرب من الله ورسول د الله او د الله رسول د جنگ نه خبر شي وان تبتم کتاسو توبو استلا او دا مالم وانه غستو سودو فلکم نستاسو رپار رؤوس اموالکم رأس المال استاسو ده پرنسپل اماون استاسو ده باقی من الربا رؤوس الاموال هغه چې تا کمال ورکړه دغه دی غستې شي کتوبه میستلا او ذاتی مالم پرې خودو فلکم نستاسو لپاره جایز دي رؤوس اموالکم سرونه د مالونو استاسو لا تظلمون تاسو بچا څه زیات نه کوي تاسو ورچانه زیات نه لای ولا تظلمون استاسو په ظلم نه کیږي تاسو له بسو کمی نه درکې وان کان ذو عسره وستا تا چاله قرض ورکړی قرضدار یا غریب دی اته مال پیسې نشرا کولای انتظار ورته وکړي چې مالدار شي در بکی درلا سود خو عبادت ته چاره دې قرض پیسې ورکړي او بیا دغه سره پیسې نشته انتظار به ورته کې وان کان ذو عسره او کدا قرضدار غریبو فنظرتن انتظار وته پکار دی الی میسرتن مالداری دغه ته چکل مالدار شو دل به درکی فنظرتن الی میسرا او ډېر ثواب دی په دې کې حدیث کې راځي چې څوک چاته انتظار وکړي قرضداري ته الله ورته لوی اجر ورکړي وان تصدقوا خیرات کول ستاسو خیر لکم غره دي ستاسو لپاره خیرات کول څه مطلب چې مقروض ته پیسې پرې دي یا ودس رعایت وکي ان کنتم کای تاسو تعلمون پویږي کتاس پویږي واتقوا یوما دا د قران کریم اخر آیت ده اخر آیت د دینه پس وحی نه دراغلی 21 ورځې پس نبی علیہ السلام بیا وفات شو دته آیت الربا وی واتقوا ځان بچ کی یوما د عذاب د غیر ورځ نه ترجعون فيه چې تاسو به کې بوتل لیکيږي په دې ورځ کې الله الله تا الله تعالی بزي ثم توفى بیا پورا ورکړل شي کل نفس هر یو انسان ته ما کسبت او جزاء د عمل چې کوم عمل د انسان کړی دی وهم لا یظلمون په دې باندې به ظلم ونکړل شي بس دي کنه وې ملکه بس دي سورۃ النساء